الذي أبدع الأفلام إبداع معناه خلق شيء من غير ما تكون ابتداء كذا معناها شيء إبداع يو خلق إبداع خاص خلق مطلق خلق ولا إبداع شاتوي خلق توي ها من غير مادتين زي شويتي من غير بغير مادة بمادتين بيدك غير كذا اسمك عثمان ذا شيء بيدك ما كذا مادة في مادة وشيء بيدك وش الله قال فسوي إنما أمره ها إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تكون نرسته فيكون فويلك شون كي منجة أرشيء دخلنا وباسو فالترتيب سير وباسو وهذا الشيء وجود فيكون سر تعبير دي شيء ده الله پاک كل أغا أتسنغ هو كنا داغين هم دم رسات بكنيه تر شيء فيكون ويلو كذا من كم وقت يري وش ما خبر من كن فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أبدع الأفلاك أفلاك والأرض يجي أفلاك كجما قال له خذي بالكم زي السماوات خلق السماوات خد اسمه كده فوق 7 لا غلي غير 7 سماوات أو أنا إيش اسمه كده هو الأرض التعديل أنت أسبوعي فيوعد اشتكنا كم ذاك ومن الأرض مثلهن هل تبغى مثلهن كم خبر اشتاف وبارحل مثلهن يعني فتعداد ده غيب شان وش الجمعيات يستيشوها هذا غير توجيه والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أو صلاة بعد شابا عند شغف پیغمبرو وآدم عليه السلام تر وبو أو دخلتو فمنس كيو ده خبر شغف وبو دخلتو تر منس كيو كنا أو پیغمبر السلام سو پیغمبر أصلا خبر هو پیغمبر السلام أخذ پیغمبر السلام من كده پیغمبر السلام سن پیغمبر شنو كيلا بيدانا وغلا خاد غلا خطي ها هذا پیغمبر ده سؤال لك انا ده شنو بالترجمه كي وزي كده مثال لغله هو شيء ده حال په بعض انت هم دای جهر شي ده هر غاړي کې راځي چې دا خبره څنګه هغه زینا زي دلته په کارومه بیان ما ده حدیث تکن ده یو حدیث ده حدیث څه مطلب دی او بیان او اخلي من خلال ما معنى الحديث يا عبد الرحمن اصفهاني ما دا خبر ما کړل چې دې ترجمه ده ذكر پیغمبر سم ده حديث اللي كنت نبيا وآدم بين الماء قلت كان نبيا من كان نبيا آدم بينه پیغمبر خپل خبره شي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ده خبر څنګه ويقول إني كنت نبيا أي عالما بنبوتي من عند الله وآدم بين الماء والطين أي والحال أن بدنه العنصري لم يكمل بعده وإنما كان نبيا لأنه خلق روحه المطهر قبل الموجودات يو عالم أبدان يو عالم التو دي عالم الأبدان نمخي عالم الأرواح يو خبر خاص خبر الزكي هاي عالم الأرواح ده رسول الله ده نور پیغمبران أرواحان هم باغ وخيو لكي زمن ده نبي عليه السلام روحه ده نبي عليه السلام روحته فأقى وقت پیغمبر ملاو شيئا او نور پیغمبران ارواحان هم هغه پیغمبران شي نو آدم علیہ السلام لهم نو پیغمبر شي ماشي علامه اصفهاني جدا تنقيح کړ یو عالم الابدان ده یو عالم الارواح بطول السلام بشمول يمدي نبي عليه السلام هم تمام پیغمبرانو نو زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته روح ته پیغمبري په وخت ملاو شي اگر چې کله بدني وجود بدني راغی نو بیا ورته چې په هر ټیم کې ملاو شو هغه بیا د قانون مطابق په عالم الابدان کې بیا د پیغمبري د ملاوي دو کوم عمر دی سلوي ښکارا کنه دا شرط عالم الابدان د لپاره دی عالم الارواح د لپاره نو روح د نبی عليه السلام په اوخ کې پیغمبرو هغه بریان د خبرو کوي دا طالب دا تندب د خپل کې برکه ځان ما قربان کې په بیان نه خبر ګور چې خبر دي غریبان کړي
دغه عاشقان رسول هغه خبر کړو خو شي کوم ځای کې وي ولادت نه آشنا خسرته کوم په دې تنظیم د خپل کې بس جوړې به ما وکړ چې د لاهور د لارې کنه هلته دا هغه ډیر کې اوس دا نو تیار کړی نو په واخې پیغمبر او دا الفاظ دا چې دي کوم لأنه خلق روحه المطهر قبل الموجودات ثم بعث إلى أرواح الكلش أرواحه هذا أرواح المكلفين بعد خلقها قبل الأجساد فلغى إليهم الحقيقة الأحدية فآمن به من هو ثم ظهر لهم الإيمان بعد خلق ذلك وفي إشارة إلى أن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا أنبياء قبل أبداننا قبل دا أبداننا أرواح دي نبوتنا يوكاش وشي انتهى كلام الأصفاد لفظ سرحان بر شفاق سوا بنزا تلويختما كي معرف الكاسي دريم جلد كي دا خبر خطير شو دا خود دي تشريش شو المطلب دا ريسره كنت نبيا وآله بين الماء والطين المطلب قول لي كده وسائد دا حديث دي مقام مرتبه سدا دا حديث څنګه ده دا کتابونو کې تشته کنه د چې موږ وایو خپل ماجرا او دو ته مې دې په خطبه کې اشاره کړل بیا مې دا کلام في صحه متن حديث كنت نبيا فدې کې بحث عنوان مثلا فإن قيل ما حال هذا الحديث وهل خرجوا العلماء بهذا المتن وبغير هذا المتن فدي متن يا بل متن ده حديث نور علماء محدثين ذكر كده قلنا جاء لما فهني وي في صحة متن هذا الحديث مقال فديك خبر اشتا چر دا صحیح ده حديث بدي الفاظو کې اشتا کنه ولعله نقل بالمعنى وخرج بغيره دا متن بل متن عبارت بدل له مطلب هم دغه دشتا فإنه رواه أحمد والبخاري في تاريخ إمام بخاري أحمد بقول تاريخ إمام بغوي حاكم كنت نبيا قل بدي الفاظ اشتا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ما يطين بدي من سبب تشتغل ده ګورځي بیا ما بس مزید تحقیق کو کله چې ما دا خدای په کوم لیکل ده ده اقول زين وقد نقل صاحب لسان العرب هذا الحديث لکه لسان العرب ډیر لوی علم پروت کنه کله چې په لفظ باندې تور پسې شي لکه اوس دا منجدلون په کې په تور پسې شو نو الزم دا شی بیا وي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا خاتم النبيين في الكتاب ده حديث مال تولي څنګه ويسان العرب كنا خوش أنا خاتم النبيين في الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينه قلت دير بياني زي زمن دي عبارة طين ده كيف كده زو أنا خاتم النبيين يواجه نبينا بلكي خاتم النبيين كم جاكي في الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينه الكتاب مثل كده العبارة تتعلق ذلك كان خبر ما دياده أوري بیا ما بیا بدي بس نور كتاب الرسول ونقل صاحب تاج العروس هذا الحديث بقول الحديث المشهور أغدي شوي وإني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته أو بيد منجدل معناه كده ومان المنجدل الساقط ده صفحة نمبر شبكتوا بنجا سلويخ شبك سلويخ معرفة الكافية باللساني كده في شو دي؟ نو دا دي بنو خبر كان نبيين وعادة بين الماء والطين نو په اعتبار د مفهوم سره اگر چې په لفظ په متن کې څه تغیر سره چوالي نو دا امام احمد امام بخاري امام بغوي او بیا صاحب تاج العروس بلکې لسان العرب او هغه لسان العرب هغه لکشن د تبديل سره د تین لفظ منجدل او د منجدل معنی مې زوګه الساقط وشو دا نه دي من كان فهغه چا باندې صلاتي او دا واقعي دغه د قرآن د پیغمبر سلام تحمیل د صلات کې پاغه باندې چې حمد د باری تعالی کې نو کلی اوصاف الله مولا لراوړ لکه څنګه چې راوړي دې قاضي څنګه خونی کړ ټیک شو او د نبی علیه السلام په صفت کې مدشي صفاتونه راوړه چې هغه د غي امتیازي شان دی امتیازي شان دی چې دا هغه روح کنه په حين د خلق د ارواحو کې هغه پیغمبرو او نور پیغمبران په هغه ارواحو کې کنه دیو برستو بیا پیغمبران شي د ارواح نو او هغه ارواح تسو او ده سو پیغمبرو او ابدان پیغمبران خوش او وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد
وبعدو کې به خبره ته کوم اوس په دې کې نه کوم شتاجب بیا ته کوم ښه ان شاء الله دې کې تخت تفصیل کوم چې دا تخې سره دا فا خلک راوړي دا ورسته بعدو فا دا فا د چش په جواب کې راغله مخکې اما ته اما نشته او فا راځي ولې راځي مخکې تفصیل اجمالي چې تفصیل شي مخکې چې کوم دی څه شی یو حکم یو قانون بیانېږي چې فا تفریعي شي څه شی نشته پوه شرط نشته چې جزایي شي فا فزهیه کې شرط مقدر هم نه جوړېږي چې هغه شي خیر دا فا د کوم مرض راوړي ولې پوه یو دی نه ټول مصنفین اختلي بده چې دې بعدون ورستو فاروي هغه دا فا ولې راوړي خدای بندي کا څه وجه لري دا قصه به تاسو په کوم ځای کوم ان شاء الله اې د انتظار وکړئ ښه دلته ثاني بس دلته کې بس دومره خبر نه زموږ غرض بلور خبرې کوي فبعد هذه عده الفصول وله سوء فصل دي مرګریا وي خپه کېږم زبره وګدانې دي خان لن خبرې او په کوم علم کې جدي په علم الميزان هذا ميزان وجب ده مستقبله وجديد الميزان ولي وي او منطق وتولي وي ولا بد من حفظها ولو خبر لكم ده يا ده هذا هو بيت انا اسف بس يجب شروع کې ول نه زي بقول اورکه چې خپل ایمانداري په امانتداري لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان يتذكر واذا هغه چا ده پر دغه طالبا بقسمونه دي وي چې څوک ان يتذكر دغه ان يتذكر دغه من اراد ان يتذكر کنه دغه من بسوکي من اول الاذهان من جنا دا من بیان شو دغه من بسوکي چې تذکر کې اخذ د علوم کوي دغه من بسوکي من اول الاذهان چې د خوندانو د چاني د ذهن څه شي او ضرب غلام جان بلای کنه غلام جان یو تعریف راځي څه به تاسو کوي نو هغه نه وي چې هغه د خوندان د ذهن او په خبر ځان په یای بل شان دی ولګوا لمن اراد ان يتذكر چې ارادو کی چې هغه دی اخذ د چا د علم کی د چا نه اخذ کی من ویل ځان دا من ویل ځان په تذکر پر متعلق کا دا بیان نه من بیانیه مگر دا سله د تذکر کا په دې من کې ماته څه درو ښه څه شو شي وعلى الله التوكل فالله باندې توکل توکل معنا شرط واجب دا کړل پوه انقطاع الخلق او چا ركون الى الله الله پاک ته راغونډېده او د خلکو نه منقطع کېده دې ته سوې توکل وي چې د تمه د مخلوق د دره پرېکړه بادشاهي د مبارک شه هغه ګدای دغه شی هو المستعان او په هغه باندې اعتماد کوم باور کوم د ټول مخلوق نظر نه منقطع کوم ځکه چې هو المستعان هغه ذات ته هغه نه خلک مدد غواړي بل څه دې قابل نشته ځکه چې څومره دي ټول څه دي خپل خوار دي نو هغه بل نه بخاري څه پوښتنه څو پاتې الحمدلله ولاړ چې تعجب پاتې شو نور ولې ها